نن مسرج سبق ته التخلیة قبل التحلیه دوه شیون دي. یو تیل شي تخلیه ښې باندې نکته ده. تخلیه خلی کونې تیل شي کنه خلی عرب یې پرېږدو، او بل تحلیه مزین کونې تیل شي خلا نروتلی صحیح ده. حلی خلا حلیه حسن وغیره جامو زیوراتو تیل شي. دې سمو اول ځون کې تحلیه وکړو که تخلیه وکړو. ظاهره د اول کله ته شی رنګیزایي کنه هغه به صفایي کوي، صفایي وشي هغه نه بعد خال رنګ کې پینټینګ کوي ډیکوریشن کوي. نو د شی تول به ځون نه رضایل وبسي. التخلیة من الرذائل التحلیة بالفضائل وبالحمائد وبالصفات الحمیده. صحیح شوه. اوس هم دا خبره دې کوي حدثیس إن حاجتنا إلى تنقية العقيدة فوق كل حاجة. ټولو نوال عقیدې سپکول اهم حاجت ته. عقیده سې نه یې جوړه که نه اعمالو باندې توجه نه ده پکورول. اول عقیده ده، عقیدې ولا تنقیه وشي بیا دې اعمالو وشي. وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة لأنه لا سعادة للقلوب ولا نعيم ولا سرور إلا بأن تعبد النفس لربها وفاطرها. سرات څه نعمت او خوشحالۍ څه ګڼه ما دا خو څه سعادت ما ګڼه څه پرې د نفس ته الله او فاطر خالق ذات ته عبادت ونه کړي. صحیح شوه. حیث ارسل الله سوره پیغمبران خدای په ګرځولي اواله ولې عقیدې بیان کړي. کنه ولا عقیده ده. حيث أرسل الله رسله جميعا بالدعوة إلى التوحيد. فقال تعالى سفرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت بس دی الله خلاف سمره نظامونه وي، سمره عقیدې دي توغیت وي. ويقرر الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الحقيقة ويؤكدها ويكرر في قصة كل رسول أو نبي على وجه الانفراد. انفرادا هر نبی د راتلو لکم مقصد د قرآن کریم کې هغه بیان شوی د خدای پاک عبادت ته خلک داسې روبللي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. او هود علیه السلام په باره کې سي والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هم داسې نور دي. وهي الكلمة نفسها التي تكررت على لسان صالح وشعيب وموسى وعيسى عليهم السلام. ندغو انبياء بباركاي كان وإلى ثمود صالحا بشعيب بباركي لبموسى عليه السلام حتى أصبحت قاعدة عامة. سيدة عامة كذا شت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صحیح شوه. فالتوحید مفتاح دعوة الرسل علیهم الصلاة والتسلیم. نه دغو حضرات ولا دعوت ولا کوم اوله کنجۍ ده اول کلید ده اوله نکته آغاز ده چې د توحید ده. وهو اول ما يدخل به المرء في الاسلام. همدغې کلمې د وجې نه سړی شکېږي اسلام ته داخلېږي لا اله الا الله محمد رسول الله. واخر ما يخرج به من الدنيا اندینه په دنیا باندې ځي. فهو اول واجب واخر واجب. اول واجبات اخري واجبات څه مطلب ده؟ که سړی د اول دنیا کې دی کلمه وایله خو مرګ په دې کلمې ونه شولو توحید باندې کافر لوړو کنه تباه شو. لکه څنګه په دې دنیا کې دی واجب دي انداسې مرګ په همدې کلمې باندې واجب ده. مسلمان به مري. قرآن کې یې کنه چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وذلك بأن يخلي القلب من الشرك ليحلي بالتوحيد الخالص لله رب العالمين. لهذا أمضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياته في الدعوة إلى هذه العقيدة. همدې عقیدې دپاره ټول ژوند یې تېر کړی ده. وجاهد أعداؤه من أجلها. همدې دپاره خو یې جنګونه کړي دي. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رواه الشيخان. بل وأرسل رسله وأمرهم أن يبدأوا بالدعوة إلى العقيدة قبل كل شيء كما في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن حيث قال معاذ صاحب چې کله یمن ته ستون اول ته دا خبره کړې پیغمبر سلام انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله وحده. اول شی چې شته
الله عبادت ته به غوره غواړي. صحیح ده. نور شیونه منع کی. وإن من الصور الظاهرة في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه العقيدة، نو ظاهري صورتونه دي ولا چې پیغمبر سندي عقیدې ته بلنه کړې دا څنګه دا غدا چې حرصها على دعوة الأطفال إليها، مشمانو ته بیا هم دا تعلیم ورکول شي ته مشوم سوا اسوک مشمانو خو کیسه بین شوی د یهودي مشوم مړ کېدو بیا اخر کې کلمه ویله وغرسها في قلوبهم چې زړونو کې بخیر اشنا کی وته وتعليمهم العقيدة منذ الصغر بأسلوب واضح ومناسب، وعلى هذا صار أصحابه رضي الله عنهم بعده. بل ولقد اهتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر العقيدة في مرحلة متقدمة جدا من مراحل الطفولة. پیغمبر اسلام خدا حکم ورکړه ده چې ابتدایي دی طفولیت نه ونیسه دی وړکتوب رسینه چې ته سوال هم دا کېدی ولا ورزده کوي وهي مرحلة الولادة كما في حديث الأذان في أذان المولود چې د مو مشوم ته اذان کوو غوږ کې د هودي دپاره کوو که نه چې اوله کلمه د دې په زړه کې همدا وغورځي لیتشربها منذ نعومة أسفاره چې زړه کې بلخي ښه شي ځای ونیسي جاګوزین شي لیتشرب چې جاګوزین شي ځای پکې ونیسي صحیح ده که نه ولي وکي ولي بیخ وکي. فمن الواجب على الأمة جميعا وعلى الآباء والأمهات والمعلمين أن يسعوا بجد لتقريب هذه العقيدة للناشئة خاصة في هذا الزمان. دي خبر کې ډېر کوشش وکړي که نه چې دغې عقیدې ته خلق ښه کړي مشمون وغیره وروبلګي ښه کوم د عبارت دوزنه هذه العقيدة للناشئة صفات نه نه للناشئة نسل تیل شي د کوم وړوک سوی پیدا کېدونکه خاصة في هذا الزمان انټرنیټ زمانه ده که نه الذي كثرت فيه فتن الشبهات هر سړی پکې شبهې وباسي ځان ته اضحاک کړي که نه خبرې وکړي ډېر خالي غلط غریبان وفتن الشهوات وكثر فيه دعاة الضلال د ګمراهۍ ولا داعیان پکې ډېر شوي دي وتنوعت اسالیبهم ومناهجهم قسمه قسمه طریقې طرز و انداز اختیاري غولونې دپاره او دوکي ورکولې دپاره ولعلي من خلال النقاط التالية أذكر بإيجاز شيئا مما يبين ضرورة تعليم العقيدة للناشئة وشدة حاجة الأمة لذلك. چې څو نکتو نه زه تاسو ته لاندې په کار خو کې د دغې عقیدې ولا ضرورت او حاجت درته بیانومه چې امت دپاره او خصوصا د وړوکو او ماشومانو او ځوانانو نسل لپاره څومره اهمیت لري مع بعض النماذج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومنها ما يلي. نمبر 1 الاهتمام بتعليم العقيدة للناس ودعوتهم لها. اول د انده عقیده وغیره ته بیان کړلی شي عقیده چوک نه ورزه کې لګیا د کیسې بیانوي عقیده ورزه که که نه ویلې تر نه که بیان منبر باندې د 22 سال بیان وکړو عقیده د بیان کړې ده د بیان کړې ولا سیما الصغار. اول خو مشمون دي داسې مشمتوب دراسې نه ده په دې شیانو نه شو په یو ورځ ته به نه پوهېږي بیا کیني نه ذهن کې هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصلحين من بعدهم. ومن ذلك قوله تعالى عن نوح عليه السلام في دعوته لولده وتحذيره عن مصاحبة أهل الضلال. نوح عليه السلام حواله هم دا خبره بجیته کړې وه چې ګمراه خلکو سره مه کېږه یا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نمبر 2 يقول تبارك وتعالى عن إبراهيم حين وصى بها بنيه چې خپلو بچی ته کله خبره بینوله که نه چې ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ولا تموتن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. دين اسلام د دين توحید دين فطرت فلا تموتن الا وانتم مسلمون چې په بل حالت کې نشئ لاړ دي دنیا نه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس رضي الله عنهما فيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. چې الله که څو خبرې ته خیم خدای حفاظت کو تا حفاظت وکړي خدای وتاري خبرې کړي که نه چې حفظ الله وګوره نه عرض کې به د الله لفظ راوړي چې دا ورباندې خاصر وکړي زړه باندې چې الله حفاظت وکړي نه الله قانون احترام وکړه د الله عباداتو حفاظت وکړه الله حدود پامال نه کړي الله قوانین پامال نه کړي الله دې حفاظت کوي ور نه به محفوظ وي. بالکل همدا چې د الله حفاظت چې کوي که نه یعنې د الله قوانینو الله احکامو نه بیا به خدای هر ځای کې مودې مدد ته به دې ښه کېږي
مدد به دې کوي. او چې کله غواړي که نه د اسبابو نه پاسه دنیا کې فوق الاسباب بیا د خدای نه غواړه. تخت الاسباب خو ته غوښتل شي ملګری یو سیر میټریل راوړه چې بازار کې دا خو ځان ته خبري. واذا استعنت چې کله ما فوق الاسباب چا نشه غواړي امداد غواړي چې اسبابو دنیا نه ورچې نشي بیا خو دا نشي کول څوک نه سوا د الله نه. فاستعن بالله بیا به الله نه غواړي. نمبر 3 ان العنایة بعقیدة الناشئة د نسل او د مشرمانو او د ځوانان دوبنې په عقیدې کې توجه ورکول څه دي دا داسې عام شی نه ده چې مو توره جوړ کړي نه. اقتداء بالرسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام هم دا کړي دي. هغه طریقه ده ولا یخفى ان الاقتداء به صلی الله علیه وسلم عبادة لله عز وجل دا یو عبادت ده. وسبب للتوفیق قال سعید بن اسماعیل الزاهد رحمه الله من اقر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحکمة. چې کوم سړی سنت اقرار کوي که نه عملا و قولا فعلا دا به د حکمت خبرې کوي. ومن امر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. چې کوم سړی په خواهشاتو کې ولګېږي نفس پرستی کې ولګي به بدعت خبرې کوي. لأن الله یقول وان تطیعوه تهتدوا. که د پیغمبر تابعداري کوي والا به هدایت مند دی، که بل چا پسې روان شي به ګمراه وایي. نمبر 4 تعلیم العقیدة رأس العلوم واساسها. اول تعلیمات علوم معارف ما ورزده کو فنون اول عقیده ورزده که. فإذا تعلم الطفل العقيدة وغرست في قلبه وفق المنهج النبوي فالعبادات وسائر فروع الدين تأتي تبعا لها. ده به تأسي سيليجي. وما نراه اليوم من إهمال بعض الآباء في تعليم أبنائهم وننسب مقولو زنا أبا جاني دي كانا چې بچیانو ته د تربیت نه ورکوي پرېښي دي دا شیان. امور دین اهمها امر العقیده بحجه انهم ما زالوا صغارا څو پورې وړه وي که نه دا شیانو ته نه ښیي. فاذا کبروا یا کبورا یا الشیخه لم یستطیعوا تعلیمهم بیا خو نشي ورزده کول که نه څه اوس نه که ورزده به چې ته کوي. اول لاخته وه که نه ستونه که برابره اوس خو نه ډنډا جوړه ده اوس چې ته کېږي. كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله حيث قال فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه السدى فقد أساء غاية الإساءة. علامه ابن قیم صاحب سی که یو سړی ده خپل بچي ته تربیت تعلیم یې ورنکړو که نه کوم پیدامن شیان دي اسې پرېږدولو سودا چې شته فضول خوښه نه دا به ډېر بد وکړي او ډېر بد کار یې وکړو غایة الإساءة کې لاړو دا سړی. صحیح ده. واکثر الأولاد انما جاء فساد من قبل الآباء وأهمالهم وترك تعليم فرائض الدين وسننه. او د اکثر اولادونه چې خرابېږي که نه او فساد پکې راځي د مور او پلار وجې نه وي چې پرېږدي فرایض او سنن نه ور زده کوي. یو ماشوم ته دې پاته نه شي چې تا فرض چې د دین کې کوم فرایض دي نه هغه به دین دپاره څه قربانۍ ورکړي. یو سړی د یو شي عظمت نه واقف نه وي د هغه د مقام او مرتبې نه واقف نه وي هغه څه کوي هغه خو هسې دوړه ګڼي چې ورکې که داسې ګڼ شه د دې لپاره زار قربانوم راځه خپل خواهش وړه وکوه. فأزواعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباؤهم كبارا. سيد زاد الميعاد دا ابن قیم سے والا کتاب دا 3 جلدو کیا. نمبر 5 إن الاهتمام بتعليم الأطفال وتنشئتهم على الاعتقاد الصحيح هو سبب حماية الأمة بإذن الله من الزيغ والضلال. که صحیح تعلیم ماشومانو ته ورکوي تربیت یې کوي تنشیه تربیت ته شي صحیح عقیدې باندې نه دې سره د امت حفاظت کېږي که نه تنشیه نو سبب حمایت الامه دې سره امت محفوظېږي که نه چې شي نه زیغ ضلال نه. د امت چې نن شبه ګمرو شوه ده ولې وړوکتوب راسې نه PTG ور زده کوي که نه لړمې کالې ور زده کوي همداسې ته نور ګاډ ورشین بچي ته ور زده کوي دین تعلیمو ته ګپ لګي. والمحافظة عليهم من أن يتأسوا بالأم التي ضيعت العقيدة. تأسى چې شتېر شي چا پسې روان شي ښه تأسى يتأسوا داسې یایل شي ولا تيسسوا نه هغه بېل ده ولا تیأسوا بېل ده ښه نه دي چې د مخکې امتونه څه دي خپل عقیده یې ضایع کړې ده که نه په نورو ګډوډو شیانو باندې اخته نه شي که څه بچړه عبادت شروع کړو سخیانو عبادتونه. وحلت مکان الخرافات والاهوام او کوم ځای و که نه هغه په خرافاتو او وهامو کې ضایع کړو. فالنصارى مثلا ګوره انګریزانو ته یتمون اهتماما بالغا بتعلیم اطفال مع عقاید الباطله چې دو ډېر اهمیت کوي په دې شي کې که نه ډېر اهتمام کوي
چې غلط عقیدې باطل عقیدې ورته فکانو کثیرا ما یسمون اولادهم بابا نویل. بابا نویل وتل شو معنا هذه الكلمه الهنا معنا. بابا نویل چې تل شي یعنی خدای مونږ سره د خبرو ته ارزه کی خای. الله معنا کنا مسلسل سج ان ربي معي ان الله معنا لا تحزن ما خبرك لا تحزن ان لما. والرافضه يعلمون اولادهم بعض بغض الصحابه. او رافض چې کم دي کنه خپل مشرمان ته صحابه او خلاف خبري خي ورکتوب رسنه حتى انهم يخفون لعبة الطفل فإذا طلب قالوا له أخذها بوکیر. یې چې کله ونه مشرمانو نه کله چې پټ سکی کنه لږ غپ شپ کی کنه و مشروم تی چې بابا او شی می چ شو لزکه چ شو پلان شي چ شو به چې بوکیر د نه پټ کړی نعوذ بالله. بوکیر تصغیر راوړ بیزتی د پر نعوذ بالله ابوبکر رضی الله عنه اشاره کوي چې بوکیر د نه پټ کړی دا شی نه دا ولی ورزده کی دا خبره اول نه لکه دلته کې څه خبره شي پیشو رغړی دا پیشو رغړی پیشو خوري دا پیشو دی خوري نه غوتی چې ابوبکر عمر دی خوري نه نه بوغزي پیدا کې زړه کې کنه کریه شي دا شی نعوذ بالله. حتی ان شاطب العلا کره نشي الخا کره هایل شي مجبورول ته کره هایل شي کنه کره لكم بد تلای کنه الا کره ابي بکر رضی الله عنه ناول ابو بکر سره طبيعت خراب شي بازار بکر نه ما خلی کنه کرا کوي نه رضی كره شتل شي بعد غنل تل شي کنه. وقد تبين لنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان اهتمام بعقيدة الناشئة پیغمبر سم اهمیت دل موږ ګورو څنګه کولو. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول حسن وحسين بدموال باقاعده به بسوي ان اباكم كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق. تاسو کم جد امجد سو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دمولو ابراهیم علیہ السلام وکنه هذا کلمه دی اعوذ بکلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن عين لامه. صحيح البخاري المجلد الثالث الصفحه 1233. مختص شدي همدا خبر حديث كمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقه فجعل في فيه چی پری کې د صدقې ولا مال یو کجوره حسن سی خوري ته چول یو کنه دغه نه خوري بنه شم کنه صدقې زکات مال پیغمبر سمته چوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ وغرزه هذا سکه دلته کې خلک کنه کخي ثم قال اما شعرت ان لا ناكل الصدقه چې موږ نسل بنخور داشيان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره. اصل کې ټول دنیا ته مشمان چې رځي کنه فطرت صحیحه بنوي خو په ابواه يهوداني او ينصراني او يمجساني مور پلار يهودي نصراني او مجوسي ته نه جوړي نور بلاغانې ته نه جوړي. صحيح البخاري جلد 1. وعن انس بن مالك رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر علیہ السلام فرمائی روایت کی قال الله تعالى حدیث قدسی دا الله فرمائی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. انسان کده ټولي دنیا برابر ګناونه راوړي کنه چې د زمکه ته نه ډکه شو چې شرک در سره نه کړي نه زد یو غنل یوم بس مسلمان لا اله الا دی ویلی په دی باندې وی ضرورت دین د انکار نه کړي کمالي کوي ته نه شي کنه لته تو کبي قراب ما کرم مفهوم دی بیا. وهكذا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولهذا نجد لقمان الحكيم يحذر ابنه من الشرك. ځکه لقمان حکیم سی ګوره کنه بچي شرک نه نور شان نه یری چې عقیده د درسته ويبرر بكون اعظم الظلم. هذا خبره ته خای چې ګوره دا څه د لوی ظلم ده. واستهل نصائح بهذا التحذير لعلمه ان الاصل هو التوحيد. نو په نصیحه کې اول اند توحید له خبر روړه کنه ځکه چې اول اند اصل لګنه. فطاعة الوالدين قرنها الله تعالى في كثير من الآيات القرآنية بطاعته. او والدين ولا اطاعت خیر لو کنه ځکه چې د والدین ولا اطاعت خدای تعالی اطاعت او د رسول اطاعت نه بعد د قرآن کې اکثر زینو کې مل کر راغله ده چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. مختصي بل ان من طاعة الله تعالى طاعة الوالدين. د الله اطاعت کې هډر شان داخل دي کنه یو عشق مجازي ده چې په نشانو سره شک کوي یو عشق حقيقي ده کته رسول سره شک کوي دا عشق حقيقي شواله د الله په عشق کې داخل شو کنه د دې لپاره افراد ډیر دي صحیح شو
انده چې صحیح خلکو سره ته مینه محبت ساتي عشق نه خو ته نشي محبت نه وتیل شي که نه عشق په ذل لفظ ده نه محبت الصالحین محبت الله ده که نه ځکه چې الله ویلي چې تو دغو خلکو سره تاسو محبت کوئ نه د والدین اطاعت حقیقت کې څه شو دی الله اطاعت ځکه چې الله ویلي که نه چې وایي که تا د دې اطاعت ونه کړو د دې الله اطاعت ته ونه کړو الا ان يدعو الى الشرك بالله هكا گناه کرونه در باندې کې به نه مانی وحتى في هذه الحالة الاستثنائية يجب مصاحبتهم ومعاشرتهم بالمعروف مع عدم طاعتهم فيما يدعوان إليه إيش سره دي دینه چې تا شرک او ګناه ته کړه غواړي که نه خبرې مه منه خو نور به ژوند سره بیا ښه تېروي نفقه ورکوه خرچه ورکوله او ښه اخلاقو سره ساته كما أمر الله عز وجل العبد بالشكر له ولوالديه بشكل مترابط إذ قال الله پاک دا ویلي دي که نه چې ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير سورة لقمان فلولا الوالدان لما كان لنا أثر ولا وجود في هذه الدنيا كوالدين منو موږ چېرته نه پیدا کېدو که دا موږ دپاره چې د وجود سبب ده که نه ومن ثم فهما السبب المباشر لحياتنا سبب مباشر ده مخامخ مع التذكر دوما بأن الله تعالى هو سبب وجود كل الخلائق اصل سبب چې کوم د هر شي دپاره خو الله ده که نه سبب حقیقي د نور سببونه الله ګرځولي دي مسبب الاسباب الله ده که نه مسبب الاسباب بل څوک نه ده فله وحده المن والفضل حقیقي احسان او فضل خو دی الله ده ها د نورو باندې فضل کرم شته